دنت عشر مباركة على أهل التقى والبر والإحسان، هي أفضل الأيام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، دا الله رب العالمين رحم او کرم پدی بندگانو باندې هغه ډیر زیات دی، او د هغې نه یو دا دی چې بندگانو له دا وخت ورکوي چې ګناهونو نه پاک شي، د الله طرف ته راشي او د عبادتونو موسمونه چې کوم د هغې ته فراهم کړي دي، هغوی ته فراهم کړي دي. د دې موسمونو نه یو موسم هغه د ذوالحجې اولنۍ 10 ورځې دي چې دې عظمت او د دې برکت او د دوی لویوالي او د دې وخت نه فایدو اخیستو باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تر قیامته پورې دا اعلان کړی دی چې داسې ورځې په دنیا کې نشته چې دومره بهترین، داسې ورځې په دنیا کې نشته چې په دې کې د عمل د اجر برابر شي، یعنی په دې کې چې کوم عمل وشي د دې اجر برابرۍ سره دنیا نورې ورځې نشته، دا دومره بهترین ورځې دي. صحابه کرام ته تپوس کوي چې یا رسول الله د دې د ورځو د عمل نه جهاد هم بهتره نه دی؟ ولا الجهاد فی سبیل الله؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ولا الجهاد فی سبیل الله، مگر هغه مجاهد چې هغه جهاد ته وځي او هغه واپس رانشي، هلته شهید شي، خپل مال او اسلحه او هر څه ته هلته لاړ شي، شهید شي، هغه بهتر دی. د هغې نه علاوه نور د دې ورځو اجر د عبادت اجر چې کم دی هغه ډیر زیات دی. راځو یو لنډ مثال اخلو. یو کس دی په رمضان اخري 10 ورځو کې صدقه ورکړه، او یو کس دی د ذوالحجې په 10 ورځو کې صدقه ورکړه. کومه یوه بهتره ده؟ د ذوالحجې د 10 ورځو صدقه چې کم ده هغه بهتره ده. یو کس دی چې هغه اخري 10 روژو کې 2 رکعته نفل لمونځ وکړه، او یو کس په 10 ذوالحجو ورځو کې چې کم د 2 رکعته لمونځ وکړه، افضل چې کم دی ډیر اجر او ثواب چې کم دی هغه د ذوالحجې د میاشتې دی. همدغه رنګه خلک به وایي چې دا څنګه کیدی شي، هغه رمضان دی او دا ذوالحجه ده. دا کیدی شي، عام خلک به دې کې سوچ کوي، ورته به لږ ناشنا وي، لیکن د اهل علمو په نسبت دا ناشنا نه دي. د دې وجه نه اهل علمو له پکار دي چې خلکو ته دا بیان کي او د دې ورځو اهمیت او فضیلت چې کوم دی هغه بیان کي. همدغه رنګ د مور او پلار سره نیکي کول، خدمت کول، هدیه ورکول، دا په دې ورځ کې هم چې کوم دغه ډیر زیات اجر دی. همدغه رنګه روژه نیول، یو کس د رجب په میاشت کې روژه ونیوله، یو کس د 10 ذوالحجه کې روژه ونیوله، د 10 ذوالحجې د روژو اجر چې کوم دی هغه ډیر زیات دی. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته ویلي دي چې په دې ورځو کې نیک عمل چې کوم دی هغه د نورو ورځو سره برابر نه دی، بلکې د نورو ورځو نه ډیر زیات اهمیت او فضیلت او د اجر والا دی. الله رب العالمین د موږ او تاسو په دې کې د عبادت توفیق راکړي. آخري خبر هغه دا د هر څوک چې غواړي چې قرباني په اختر کې وکړي، د ذوالحجې د میاشتې راختلو نه وروسته راختلو سره باید خپل بدن نوکان او ویښتان کټ کولو نه هغه ځان وساتي تر هغې پورې چې هغه قرباني وکړي. الله رب العالمین د موږ او تاسو ته په دې د عمل توفیق راکړي. وصلی الله علی النبي محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.